یو سړی او مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و. ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست نو مېلمه به یې نه پرېښو کور کې. یو مېلمه یې راغی ډېر معزز و. دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم. کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنګلې دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیرې دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکي. نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی حلال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار حجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر له به دې نیکي منم. هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلي دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم. ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته. سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم. ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده. کډه تړه ویل چې ځو. کډه د غریب څه وخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پسې یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی. خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه د څه لوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي. د ښځې غېږ کې ماشوم میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی. ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې ویې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي. سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي. چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري. نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی او ورکوزه کړې ده. چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته. دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیختي وي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځی ډېره نیکي به در سره وکړم چې ومې نه غورځی. چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسېږم. نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوسته. د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر. دې سړي ورته ویل ښه ده نو خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته. دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م څه حصه ورکړم. به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تا له به په نکام درکړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې د صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان هله دمګري راولئ ملا راولئ دم وکئ نه کېږي چې نه کېږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړئ. چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالې ویله ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي. هسې جنګ چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کړي. تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو اډورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې دا شته
پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په دې یقین او کو پټی کی کافر. عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولای را وغوښتو نکاح ورته وتړلو یو بنگله ورکړه زمازه چرچې کاو. دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې پاغي کې ناستا پاغي اوس پیریان شو. وزیر راغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نم پیریان پاسولی لګي منکرم راولې. بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره ما وعده کړی ده چې کپ بل چا کې ناستې نه بدرځم تاسو سکی خیر ځه چې ورغله ده بلا ورته ویل چې ما چې تا ته ویلی چې په بل چا کې نم نه برازي نو دی ورته وی چې دی لنیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسو دی لراغلم چې د کوینا غ خزر راوته ده ما نه پښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دی وخم او کنه بلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستا شو خو چې خزه ته مې ونه خې هغه د کوی په بلا وړېدلې کنه ما